اما ډېرو خلکو ته سجاد دا خبره کړې ده او ډېرو انټرویویانو کې دا خبره کړې ده چې لکه ډېر خلک دا وایي چې زما شوق و زه په شوق رالم او فلاني نه متاثره شوم نو ایج وایز که تاسو ته خبره وکړم چې when I was 8 کلاس سټوډنټ نو په 8 کلاس کې به دومره د چا شوق خو نه خیر شوق خو زما نه و چې زه به ټلویزیون ته راشم خو چونکې زمونږ خویندې وي او مشران وړه مې وونه او زما کریز و چې لکه زه د خپل پلار سره اوږه په اوږه کار وکړم او په دې اتم تعلیم کې خو ما د چا هم نه جاب راکو نه ما له چا مطلب سیلري راکوله نه ما له چا څه نو بس ما د ماما زوی محمد اسراج یوسفزی اوس هم په کاناډا کې دی الله تعالی د هغه عمر ژوند ورکړي نه هغې ټلویزیون سره اسلام آباد کې نو بس هغوی ته ما ما انجینیر و هغوی نو هغوی ته ما ماما به بوځې نو هغه خبل خو ډېره زیاته هنګامه وشوه ډېره زیاته دا د 1986 خبره ده نو چې ګنې ما د اتم امتحان ورکړی و هغه ورځ به د امتحان چې د اتم ورکړی شو نو بیا به درې څلور میاشتې د بورډ امتحان و که نه درې څلور میاشتې ویټ و نو ما وایي چې دې کې به ځم نو بس اچانک دغسې راوستم پېښور ته جانزیب سویل دي الله تعالی ښه لري پي ټي وي کې هغوی سره یې میلاو کړم او بیا هغې نه پس چې کوم دی نو په هغه ورځو کې ډرامه شروع وه غالبا چې دنګې سوکې وه دنګې سوکې وه او په هغې د هغې یو شپږ کیسټونه که پنځه کیسټونه پاتې وو سید سردار بادشاه سید ممتاز علي شاه الله دې وبخي سید شهنشاه او انیله اجاز الله دې وبخي دا او نوشابه بیبي او بشرا اجاز او دا ټول پکې وو دا هغه وخت ډېر پیک باندې وو که نه او زما فرسټ انټرویو وه نو بس دغسې رالم چې څنګه ما لومبۍ ډرامه وکړه بس هغې وي چې جانزیب سویل صاحب چې ہمیں تو بہت اچھی آرٹسٹ مل گئی ہے اس کا لہجہ اس کا کٹ کاٹ اور بالکل پٹھانی اور بالکل یہ تو بہت بس هغې نه پس بیا سلسله شروع شوه دنګې سوکې د خزانه پس او تشلاسونه او شور او شوګیري او بس یو ډرامه ختمېده او بله به شروع کېده یو به ختمېده او بله به شروع چایس خو ما داسې دغه کړه چې لکه دا د پیسو ګټلو واحده داسې طریقه وه چې تا به هغه وخت ډرامه کوله او تا ته به چک میلاوېده مطلب په هغې کې دا نه و چې لکه زه به ځم روزانه هر ورځ به ځم دفتر ته او بیا به یو میاشت پس ما ته تنخوا میلاویږي او که زه سټیج کار وکړم نو په سټیج کې به ما ته هغه وخت چې ما به څنګه ډرامه وکړه نو ما ته پیسې میلاو شوې که ما به په ټلویزیون کې یو کړو نو ما ته به هغه پیسې میلاو شوې هغه وخت به د دې کیسټو ډېر زیات د مسافر دغه ډېر زیات مشهور دکان نو هغه وخت په کیسټ کېده سجاده په 45 روپۍ باندې صرف دا یو خبره پکې ده چې دا کیسټ په تاسو ته د مسافر په دکان کې میلاویږي نمبر دا دی دا دغه کېده نو ما به د دې 15 کیسټ هم ریکارډ وکړه او 250 روپۍ په هغه وخت کې په 1986 کې 250 روپۍ ډېرې زیاتې نو دا پیسې هم نه میلاوېدې 100 روپۍ به ما هم مزداري وخوړې او 200 روپۍ به ما جمع کولې ځان له نو سټارټ چې اخیستی هغه ما داسې مطلب په دې دغه کې اخیستی خو بیا ما وکتل هغه وخت کې لکه سجاد اوس خو چې کوم دی نو اوس ډېره زیاته لکه لږ هغه څیزونه چې کوم دي لږ تلخ شوي دي خلک چې کوم دي هغه لږ ډېر زیات خیاله شوی دی خلک چې کوم دي هغه پیسې پسې منډه ده هغه وخت چې کوم هغه وخت به مونږ کار کوو لکه مونږ به محنت کوو د هغې سیله به مونږ ته میلاوي چونکې پیسه لږه کمه وه کار زیات و چونکې ارزاني وه ټایم چې کوم هغه مونږ سره ډېر زیات و او چینل یو ټولې دنیا به کته 5 بجو نه به تر 6 بجو پورې پښتو چلېده خلکو به ورته دوکانونه موکانونه بند کړل لمونځونه به خلکو وکړه چای به ماسپښین څکله کېده نو پي ټي وي کې به ډرامه وه خلکو به هغه کته ډېره زیاته نو بس هغه آنن فانن لکه مشهوري زما شروع شوه